نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا الله جل مجلوه دا أرخا أخبلوا بندگانو باندی سمر عبادات چې الله پاک مقرر کړی دي فرائض وی که واجبات وی که سنن وی مالی عباداتی که بدنی عباداتی او که مرکب عباداتی یومی عبادات وی او که سنوی عبادات وی او که عمری عباداتی نو دا هر عبادت تفصیلات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله پاک په حکم سره خپل امت ته بیان کړی دي. قرآن کریم کې الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمائی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ قرآن کریم مونږ پتا در نازل کړی دی د دې دپاره چې ته د قرآن کریم معانی مفاهیم مطالب په کولو طریقې سره امت ته بیان کی امت قربانی پویه کی د دین د تمام احکام منبع اغا دا اللہ کلام دا اللہ کتاب او قرآن کریم دی. دا قرآن کریم دا بعضی آیتونو تشریح قرآن پخپل کړی ده. علماء کرام د قرآن کریم د تفسیر یو څو قسمونه لیکي نو په ټولو کې اولنی قسم تفسیر القرآن بالقرآن د قرآن کریم په یو آیت کې سلګ غني اجمالی ابهامي
په قرآن کې الله پاک پر بل آیت کې داغي پورا وضاحت کړي. او دویم تفسیر د قرآن کریم هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي. علماء کرام د تفسیر دویم قسم لیکي تفسیر القرآن بالسنة تفسیر القرآن بالحديث. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام د دین هر حکم د جن او د زندګۍ د هرې شعبې سره چې تعلق ساتي ټکی په ټکی امت ته بیان کړی دی. ذکر قرآن کې الله وی اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا. نن ما ستاسو دین ستاسو دوباره مکمل کا نعمت میں دربانی تام کا او دین اسلام میں ستاسو دوباره غره او منتخب کا. دا آیت په نبی علیه الصلاة والسلام باندې د حجۃ الوداع په سفر کې د احرام په حالت کې د ذوالحجې د میاشتې په 9 تاریخ یوم عرفه کې او د عرفات په میدان کې نازل شوی دی او د جمعې په ورځ نازل دی. د ذوالحجې میاشت وه او د جمعې ورځ وه. یوم عرفه وه د عرفات میدان مو او نبی علیه الصلاة والسلام د حج احرام هم تړلی. په یو حدیث کې راځي یو یهودي د قرآن د آیت چې واورېده نو عمر فاروق ته وی چې ستاسو د قرآن دغه آیت که زمونږ په دین کې زمونږ په پیغمبر الله را نازل کړی وي نو د دې آیت د نازلېدو په وجه به مونږ یهودیان دومره خوشحاله شوي وو چې دغه ورځ به مونږ د ځان دپاره د اختر ورځ جوړه کړې وه او هر ورځ به هر کالي به مونږ په دغه ورځ د اختر جشن مناولو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته په جواب کې وی چې تاسو په دغه ورځ باندې یو اختر جوړ کړی وي او په کوم ورځ چې دا آیت الله په موږ را نازل کړی دی نو په دغه ورځ موږ 2 اخترونه ځکه د عرفې دا ورځ دا هم د مسلمانانو دپاره یو لوی اختر دی او بله د جمعې ورځ وه. نبی علیه الصلاة والسلام د عرفات په میدان کې
دا حج کما تاریخی خطبه ویلی دا نو د هغه خطبې په آخر کې نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته یو خبره کوي او یو اقرار ایو گواهی تینا اخلی اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با گوتا مبارکہ آسمان تا انیولا او بیا د عرفات په میدان کې په اوخبانی سورو د 100,000 نه زیات صحابه کرام موجود احرامونه تړلیو او د الله پیغمبر ورته دا وی چې دا وای چې د الله دین ما تاسو ته پورا په پورا رسولې دي او کنا نو ټول صحابه کرام په یو خلو ورته یا رسول الله تا دین رسولیم دی دا امت خیر خواهی دیم کړی دا او دین دې صرف رسول نه دی د دین د رسول حق دې ادا کړی دی نو دی دا اقرار کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله توي الله تور باندې گواشه چې دې ټول مسلمانانو دا اقرار وکړه چې ما ستا دین دوی ته پورا په پورا رسولې دي الله جل جلاله قرآن کریم کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم کوي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے دا الله پیغمبر بلغ ورسوا ما هغه دین او دین هغه احکام انزل الیک چتا درلګل شي دي من ربک ستار پروردگار دا اڑخا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ او کتا دا ذمہ داری پورا نکړه نعوذ بالله نبیاتا د نبوت او د رسالت هغه فریضه ادا نکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ذمہ داری ادا کړ او بیا آخر کې د الله پیغمبر فرمایي چې واځي خبره بدغه ځای باندې نه ده ولاړه چې ما د الله دین تاسو ته ورسولو الا فليبلغ الشاهد الغائب په میدان عرفات کې چې څوک حاضر دي اگر د الله دین ورسي د دنیا هغه خلقو ته چې هغه دغه زین غایب دي نغرض دا چې الله جل مجلوه څومره عبادت په خپل بندګانو باندې مقرر کړی دي نو دا غي ټول تفصيلات د الله پیغمبر خپل امت ته بیان کړی دي زکات د ایمان او د اسلام او د دین یو اهمه فریضه ده د زکات د دې مسلې داسې یو اړخ نشته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا غي تفصیل نه بیان کړي او داسې یو مسله پکې د الله پیغمبر نه ده پرېږي
چې امت د هغې ضرورتي او د الله پیغمبر د هغې بیان دی کړی. نو د ټولو نه اول د زکات د فرض کېدو دپاره شریعت کم شرطونه مقرر کړي. دا هر عبادت د فرض کېدو دپاره څه شروط دي. لومړنی شرط هغه ایمان دی. الله دې موږ تاسو ټولو ته په ایمان باندې استقامت نصیب کړي او د ژوند د اخرې سلګو پورې دې الله زموږ او ستاسو د ایمانونو حفاظت وکړي. د ټولې دنیا بې ایمان خلک دې الله پاک مسلمانان کړي. لومړنی شرط ایمان دی چې تر څو پورې یو کس ایمان نه راوړي، کدی عرب پتی دی او کدی کرب پتی دی، دا الله د طرفه په د باندې زکات نه دی فرض. یو کافر د مسلمانانو په معاشره کې اوسیږي او د زکات د دې حکم نه متاثر شي چې دې کې خو ډېر حکمتونه دي. حاجتمندو، غریبانانو، فقراو ته پکې ډېر زیاته فایده رسي، عام انساني معاشرې ته فایده رسي. کافران او د ټولې دنیا غیر مسلم د انساني حقوق چغې لګي او د انسانیت چغې وایي، لیکن نعوذ بالله داسې زباني چغې دي په انسانیت باندې د ټولو زیات مهربانه د انسانیت خالق الله پاک پخپله دی او بیا په انسانیت باندې په مخلوقاتو کې د ټولو زیات ارحم کوونکې، شفقت کوونکې، خیرخوا هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو انساني حقوق الله پاک په خپل دین کې ایښي دي. دا الله د دین چې اخوا شي دا د انسانیت تباهي او بربادي ده، دا د انسانیت خدمت نه دی. نو کافران په دې نظر باندې ګوري. نو یو کافر په اسلامي معاشره کې اوسېده او د زکات د مصالحونه متاثره شه او فیصله یې وکړه چې راشه ته هم زکات ورکړه، نو د کفر په حالت کې لکال، د 2 کالو، د 3 کالو زکات ورکړه او افتنی ما بس بیا دې مسلمان شو، الله په مهربانو شي ایمان یې راوړلو. نه هغه د کفر د زمانې چې کوم زکات د ورکړی دی دا زکات نه دی. 50 کاله د اربپتی کروڑپتی پاتې شوی دی او په کفر کې 50 کاله نعوذ بالله تیر کړي دي او 50 کاله پس دی ایمان راوړلو. نو د تیرو کلونو د 50 کالو زکات په د باندې نشته. ها چې په کوم ورځ د ایمان راوړو نو د هغه ورځې نه اوس د سلسله شروع شوه او د ایمان د راوړو د ورځې نه به بیا شمار شروع کېږي. راتلونکي کال کې به بیا په دغه ورځ په د باندې زکات فرض کېږي.